کما مبارکه میاشت کې شروع شوې ده او د دې اخیری ایام دي. دې میاشتې مبارکې ته د رجب میاشت هغه ویل کېږي او د مشهور قول مطابق په 20 رجب باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر د معراج هغه شوی دی. د دې وجه نه د معراج د حضور صلی الله علیه وسلم د هغې معمولي ذکر به هغه وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج شریف هغه په عام الحزن باندې شوی دی. د دې کې مختلف اقوال دي چې دا څلورم کال د نبوتو او که پنځم کالو، ولیکن دغه کال باندې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوی وه او دغه شان ابو طالب صاحب چې د نبی علیه السلام ډیر زیات خدمت او تربیت هغه کړی هغه وفات شوی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتهایی پریشان و الله تبارک و تعالی د دغه پریشانی د ختمولو دپاره حضور صلی الله علیه وسلم باندې د معراج سفر هغه وکړو. د معراج سفر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ام هانی بیبي د کور نه هغه شروع شوی دی او د هغې نه بعد حضور صلی الله علیه وسلم هغه مکې مکرمې مسجد ته تشریف یوړو او هلته کې طواف وکړو. بیا شق صدر وشو، یعنی سینه مبارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کولاو کړی شو او زړه یې راویستلو او هغه یې صفا کړو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څلور پیرې شوي دي. دا څلورمه پیره وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج شریف ته تشریف وړو، د هغې نه مخکې دوو فرشتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا سینه مبارکه صفا کا. بیا د دغه ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په براق باندې سور شو. دا یو آسماني فرشته ده، تقریبا چې د اس په شکل کې د یقینا نه ده او یو قدم د هغې دومره دی چې څومره د انسان نظر لګي. د هغه ځای نه دې سفر شروع کو. اول مسجد اقصی ته ورسېده. په لاره کې څو مقاماتو باندې حضور صلی الله علیه وسلم ته دا حکم هم شوی و چې هغې دې کوز شي او 2 رکعاته مونځ دې وکړي. لکه اوس چې کوم ځای کې مسجد نبوي دی صلی الله علیه وسلم په هغې کې 2 رکعاته مونځ دغه مقام کې اول حضور کړی او دغه شان د موسی علیه السلام د قبر سره قریبه داسې تقریبا 3-4 مقامات هغه
د سیرت علماء کرامو هغه لیکلي دي چې هلته کې دوه رکعاته منځونه حضور صلی الله علیه وسلم هغه وکړل. د هغې نه بعد مسجد اقصی ته هغه ورسېدو. د مسجد حرام او د مسجد اقصی په میانځ کې تقریبا د 1 میاشتې فاصله وه. د اس په سفر باندې لیکن هغه په 1 قدم باندې توی شوه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام مسجد اقصی ته داخل شو. نو ډېر محدثین او مفسرین حضرات وایي چې تمام انبیاء کرام دا غیر روحونه ښکته استقبال ته راغلي او په دغه مسجد کې هغه موجود و. د دې ځای نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر د معراج شروع کیږي. د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته چې کوم سفر شوی دی دې سفر ته سفر د اسرا ویل کیږي او د مسجد اقصی نه چې کوم اسمانونو ته بیا شوی دی هغې ته معراج وایي، ځکه معراج عروج ته وایي بره تلل. نو بره تلل د دغه ځای نه هغه شروع شوي دي چې الله تبارک وتعالی د طرف نه یو پارسنګ هغه راوستلی شو او هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې تاسو روان شئ. جبریل علیه السلام بطور رهبر چې لاره ورته معلومه وه هغې باندې روان شو. حضور صلی الله علیه وسلم ورپسې روان شو. گویا د دې زمانې سیړۍ وي. پارسنګ باندې ختل خو مشکل او ګران دي، په سیړو باندې ختل دا آسان دي. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسمانونو سفر ته هغه روان شو او دا روحاني سفر اوس چې څومره انسان په بره باندې ځي نو د ده نه د جسم تقاضې به ختمیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې څومره په بره باندې روان شو نو د جسم هغه تقاضې ختمېدې. لکه اوس بره زندګي هغه شروع شوه، د دنیا زندګي ختمېدو واله شوه، بیا اسمانونو ته رسي او په اسمانونو کې د انبیاء کرامو سره ملاقات کېږي. بیا یو مقام داسې راځي چې هغه مقام باندې هغې ته مقام د کرسي ویلی کېږي. دا یو لوی مقام دی چې دغلته کې تقدیرونه هغه لیکلی کېږي. لوح او قلم دغلته کېږي. د قلمونو اوازونه هم حضور صلی الله علیه وسلم په خپلو غوږونو باندې واورېده. دا عرش ته تلل چې دی دا بیا بالکل آخري مقام دی، 10م مقام دی. و اسمانونه دی، بیا ورپسې سدرة المنتهی ده او بیا کرسي ده او لوح و قلم دی. دا 9 مقامات شو. 10م مقام هغه مقام د عرش دی چې هغې ته بیا فرشتې نشي تللی، هغې نه ښکته پاتې کېږي. جبریل علیه السلام او ټولې فرشتې هغه بیا وروستو پاتې شوې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نفس نفیس یوازې هغه سفر ته چې کوم دی نو روان شو. د عرش سفر دی او دا د الله تعالی سره چې کوم دی د ملاقات سفر دی. عظیمه فرشته جبریل علیه السلام هغه وایي چې د دې نه زه معمولي غوندې بره نشم تللی، که د دې نه زه یو ویښته بره لاړ شم زما بدن به د الله د تجلیاتو د وجې نه وسوځي، هغه پاتې کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه روانېږي. نو دې نه د انسان هغه عبرت واخلي او نتیجه دې واخلي چې دا خبرې چې جبریل علیه السلام هم بره نشي تللی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی بره غوښتی دی، نو دا د دنیا دا معامله ختمه شوه، د جسم معامله ختمه شوه. اوس د الله تعالی د ذات سره ملاقات او معامله شروع شوه. نمبر 1. نمبر 2 دا چې دا خبرې د عقل د دایرې نه اوچتې شوې. که عقل خدا وایي چې انسان څنګه دومره په بره باندې روان دی چې فرشتې ورته نشي رسېدی او یو انسان ورته هغه رسي،
ډېر خلک دا قسم خبرې هغه په عقل باندې دلیل دی وجه نه ناکامه شي او وایي چېرې دا څنګه کیدی شي او په دومره معمولي وخت کې سره د جسم نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بره تللی دی نو بیا د دې نه انکار کوي وایي دا جسم سره نه دی تللی دی خوب لیدلی دی نو که د خوب لیدل مراد وی نو په خوبونو کې د الله تعالی سره د رسول الله مبارک ملاقات هر وخت شروع د هغې خو بیا څه خصوصیت نشته او بیا د هغې د ذکر څه ضرورت دی نه دا خاص واقعه سره د جسم نه هغه شوې ده او منبدي مشهور قول مطابق دا اوس چې کومه میاشت شروع ده 27 رجب په دې کې 3 ورځې بس دا ورځ را روانه ده 27 رجب نو په دې باندې دا معراج والا سفر هغه شوی دی دې وجې نه علما کرام دا ذکر کوي بیا په دغه شپه کې چې کوم دی نو جنتونه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی دي جهنمونه کې هم څه حالات هغه لیدلی دي او دغه شان دی د الله تعالی سره ملاقات هغه شوی دی د 50 منزلو حکم اول نه ملو شوی دی بیا د موسی علیه السلام په هغه واپس لو مشورې سره حضور صلی الله علیه وسلم واپس تللی دی او دا منزونه هغه 50 ته رسېدلی دي الله تبارک وتعالی وایي چې ما ځان سره 50 ولیکل نو دا اوس کمیږي نه لہذا تاسو به کوئ 15 خو اجر به درته د 500 میلاوي دا د مونځ غوندې عظیم حکم دا مونږ او تاسو ته په لیلة المعراج د معراج په شپه باندې هغه میلاو شوی دی او مونږ او تاسو 15 منځونه کوو ثواب د 500 منځونو میلاویږي او دې کې دې طرف ته اشاره شوه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج هغه دا چې اسمانونو ته لاړو الله سره ملاقات وکړو او د مؤمن معراج هغه منځ دی د مؤمن معراج د مؤمن د الله سره ملاقات دا چې کوم دی نو هغه منځ دی ځکه دا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي که څوک د منځ نه بعد قسم وخوري چې ما د الله سره خبرې وکړي دا دروغجن نه دی دا د الله تعالی سره خبرې دي دا منځ زموږ او ستاسو دپاره الله تعالی یو معراج مقرر کړی دی معراج معنا ده د الله سره ملاقات د اوچتوالي د درجاتو یو سبب او ذریعه دا حضور صلی الله علیه وسلم ته میلاو شو بیا هم په دغه شپه کې چې کوم دی هم دغه ساعت کې واپس هم راغلی دي او بیا په مسجد اقصا کې انبیاء کرامو سره آخري ملاقات په مونځ باندې شوی دی چې کله واپس راغله نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام تمامو انبیاء کرامو ته 2 رکعاته مونځ ورکړی دی یعنی هلته مونځ میلاو شو دلته بیا چې کوم دی نو په دنیا کې دا عبادت ادا کو او بیا ورپسې 3 ورځې بعد حضرت جبریل علیه السلام هغه راغلی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته طریقه هم ښودلې ده چې مونځ به اوس څنګه کې احادیث مبارکه او کتابونو کې باقاعده راغلې ده دا مونږ او تاسو چې کومه طریقه باندې مونځ کوو دا باقاعده جبریل علیه السلام 3 ورځې مسلسل هغه راغلی دی او حضور صلی الله علیه وسلم ته باقاعده طریقه ښودلې ده چې داسې به د دې ټیم مونځ به په دې ټیم باندې کې داسې به کې صرف تعلیم خو نه دی بیا پریکټیکل هم دی جاری کول هم دی نو هغې دپاره جبریل علیه السلام باقاعده راغلی دی د مؤمنانو معراج هغه مونځ دی کم انسان چې مونځ نه کوي دا د الله تعالی سره د ملاقات شوق نه لري که الله تعالی سره خبرې دي یو انسان مونځ مؤخر کو دا داسې ده گویا د الله تعالی سره د ملاقات شوق هغه نه لري او څوک چې الله سره د ملاقات شوق نه لري الله تعالی سره د خبرو شوق نه لري نو ځان سره د سوچ وکړي چې څومره په خساره کې روان دی څومره په افسوس کې روان دی چې الله تعالی سره باقاعده دا خبرې دي بهرحال دا د معراج والا واقعه دی را روان 27 رجب باندې چې کوم دی نو شوي دا ډېر خلک په دې کې چې کوم دی نو د ځان نه څه عبادات کې څوک وایي یاره په دې به روژه نیسو څوک څوی نو د دې څه روژه وغیره هغه شته دی نه دې د شپې څه عبادت شته صرف دا یو خصوصیت دی او باقاعده